حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چا ډوډۍ وکړه او کاسه ورته راوړه په کاسه کې کدو پروت و. ما نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کتل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په کاسه کې لاس وه چې کدو پیدا کی او کدو یې خوړو. انس فرمایي چې ما تر مرګ بیا کدو نه د پرېښی. ما او تا په شرمیږو چې کور ته کدو راوړو او کچيري بل چا کدو کور ته واخستي بیا ما او تا ور باندې خاندو. امام ابو یوسف رحمت الله علیه یو لوی قاضي تیر سوی دا. یو سړی یو کال په دې بندي کړی وو چې په کدو پسې بد ویلی وو. امام ابو یوسف صاحب حکم ورکي چې دا کس بندي کوي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنت پسې بد ویلی دي. یو کال بعد محبس ته جاسوس ورولېږه او محبس خلکو ته ویل چې نن بندیانو ته کدو پوخ کوي او جاسوس یې هم د محبس هغه کوټې ته ورولېږه چې ته ورسه هغه سړی ته چې ما یو کال بندي کړی وو او په کدو پسې بد ویلی وو هغه سړی سم شوی دا او کنه د سم سوی، هغه سړی د سړی زوی سوی دا او کنه د سوی. کدو یې ورړو هغه بندي ته جاسوس هم ورسره ناست په هغه کوټه کې ده. کله چې بندي هغه کډو ولیدی وی ویل چې دا خو هغه شی ده چې زه یو کال ور باندې بندي سوی وم. کدو یې راواخستی په سترګو یې کښېښوی مچ یې کوي او ویې خوړی. جاسوس رالی ابو یوسف رحمت الله علیه ته یې ویل چې سړی خو سړی شوی ده. ابو یوسف صاحب حکم وکړي امر یې وکړي چې خلاص یې کړي دا سړی ایله یې کړي. اوس د افسوس خبره ده په اوس وخت کې څوک د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو شرمیږي، په لنګوټه په ژیره او په مسواک باندې څوک شرمیږي. ډیر د افسوس خبره ده. ما او تا خو په کدو باندې هم شرمیږو، ما او تا خو په هغه څرخان باندې نسی کښېنستلی په کم څرخان کې چې کدو پروت دي.